الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي متفق عليه. دا دوه احادیث د جمعات یعنی د مز د زګونو په باره کې د هغې د فضیلت په باره کې نقل دی چې کوم ځای کې مز کول دي او کوم ځای چې مز که خلق کوي سجدې لګي مسجد د هغې فضایل څه دي او کم کم زګونه داسې دي چې په هغې کې د نورو په نسبت باندې منځ کول یا سجدې لګول ډېر فضیلت لري په نسبت د نورو باندې. د ټولو نه اول خو مسجد او مواضع الصلات هغې ځایونو ته وایي چې په کوم ځای کې د مسلمان دپاره منځ کول جایز دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت او د تیرو امتونو په منځ کې مختلف وجنا فرقونه دي فضایل دي. یو فضیلت یا فرق دا دی چې الله تعالی زما داسې مدد کړی دی چې لښکرو ته ضرورت نشته سیلۍ راولیږي او د سیلۍ په ذریعه باندې زما مدد کوي. دویم فرق دا دی چې الله تعالی زما د امت روب په خلقو باندې ارتیلی دی. دریم دا دی مختلف فضایل دي دا دوه درې په دې کې ذکر دی د حدیث کې. یو پکې دا دی کوم چې دې وخت کې وینا زما مقصود دی مطلوب دی هغه دا چې پخواني امتونه چې څومره وو د هغې د عبادت یو خاص ځای و په هغې کې به عبادت منظورېدو د هغې نه علاوه د عبادت بل څه طریقې نه وه. زما د امت دا یو فضیلت دی او فرق دی د نورو په نسبت باندې چې په کم ځای کې پاک ځای پاک ځای کې د لمونځ کېږي که هغه د خوړ غاړی که هغه د کوټې سري که هغه جومات وي که هغه د خپل کوټې ګوټي په هر ځای کې د ما د امت لمونځ کېږي. یوه مسله په دې احادیثو کې دا ذکر شوه چې د مخ د ځمکه په کم ځای کې تا ته ځای میلاو شو الله تعالی دا معافي تا ته نه کوي چې ته لمونځ پرېږده ناوخته دی ځای نشته جامې نشته چې په کم ځای د مخ د ځمکې باندې درته موقع میلاو شوه نو هر ځای دا جومات دی هر ځای جومات دی. دویمه مسله په دې احادیثو کې دا ذکر ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دریو خاص جماعتونو ذکر کوي چې دې درې جماعتونو کې د نورو جماعتونو په نسبت باندې فضیلت ډېر دی چې دې ته تللی شئ نو لاړ شئ لمونځ پکې وکړئ. د دې نه علاوه سړی وایي دې جومات ته نه ځم او هغه جومات ته ځم
دا د بریلیانو جماعت دی، دا د دیوبندیانو جماعت دی، دا د وابیانو جماعت دی، دا د جماعتیانو جماعت دی، دا د پلانې پارټۍ والا دی، دا د پلانې مسلک والا دی. د دې جماعت نه او په هغه جماعت کې موږ ډېر ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دریو جماعتونو نه علاوه بل جماعت ته په دې نیت تلل چې هلته ثواب ډېر دی، نو دا په شریعت کې جایز نه دي او دا داسې څه حیثیت نه لري. څنګه چې زمونږ د خلکو دا یو زمونږ الحمدلله زمونږ په دې علاقو کې خو د چا خواري به وي او د ټولو لویه خواري چې ده نو هغه د ډاکټر یعقوب خان صاحب او د هغه سره د دوه درې مولانا سمیع الله صاحب او د دې خلکو یو جدوجهد و چې هغوی دلته دا د فرقه بندۍ او د مسلک پرستۍ دا ذیل یې پرې کړي دي. خو بهرحال اوس ورو روان شو. خو په د مدینه علاوه نورو ځایونو کې دا یو څیز دی چې دا بریلی دی، دا دیوبندی دی، دا وابی دی، دا پنجپیری دی. د هغې په وجه باندې خلک د یو بل جماعتونو ته نه ځي، د یو جماعت نه بل ته په خوا کې به یې په هغې کې مونږ نه کوي، یا لرې له دي وایي هغه ښه دی هغې له به ځم، ثواب په هغې کې ډېر دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. د دریو جماعتونو نه علاوه بل جماعت ته سفر کول په دې کې هیڅ خیر نشته. یو مسجد حرام دی کوم ته چې موږ بیت الله وایو حج عمرې له، یو مسجد اقصی دی کوم چې په بیت المقدس کې دی او د اسلام اولنۍ قبله ده، او دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد دی کوم ته مسجد نبوي وایي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دریم حدیث کم خلاصه ده هغې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زه په کم جماعت کې یم کم ټیم کې چې دا خبره کوله نو په هغه وخت کې هغه په مسجد نبوي کې ناست نو ویې فرمایل چې صلات فی مسجدی هذا خیر من الف صلات فیما سواه. زما د دې جماعت منځ زه چې په کوم جماعت کې ناست یم په عامو جماعتونو کې چې زر منځونه وکړې نو د هغې نه د دې جماعت یو منځ چې دی د مسجد نبوي دا ډېر زیات فضیلت لري. او عام د کور په نسبت باندې د خوړ د غاړې په نسبت باندې بل حدیث کې راځي په کور په ګوټ کې په خوړ په غاړې په منځونو په ځای باندې چې سړی په عام جماعت کې منځ وکړي نو یو په 15 باندې یا یو په 20 باندې ولا الله تعالی منځ حسابوي، نو یو په 15 یا یو په 20 په عام جماعتونو کې په نسبت د عامو ځایونو کې، او په مسجد نبوي کې یو په زر باندې یو په زر باندې الف صلات مما سواه الا المسجد الحرام سوا د مسجد حرام نه. بیا د مسجد نبوي په تعریفو کې یو تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې د مسجد نبوي یو په زر باندې یو په یو زر باندې دا منځ چې دی نو دا ولې دی؟ دا ځکه چې دلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د کور او دا د چې رقم ځای نه تخیر کوم منبر چې ورته وایي د منبر او زما د کوټې په منځ کې چې دا څونه علاقه ده دا روضة من ریاض الجنه دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. لہذا که تاسو غواړئ چې په جنت په خاوره باندې دغه وکړئ دا مونځ وکړئ عبادت وکړئ نو دقه ځای دی. او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به هر ورځ مسجد قباء ته څلورم مسجد قباء او هر ورځ نه په هفته کې هر هفته به او د خالی په ورځ باندې به خامخا تو به د خالی په ورځ مسجد قباء ته او چې مسجد قباء ته به لاړو نو پیاده به اول ته به 2 رکعاته مونځ کوو 2 رکعاته مونځ به کوو. یو بل روایت کې راځي چې کله د مکې د بیت الله شریف نه د عمرو د پاره مسلمانان بند شو او د مدینې نه وصل ته نشو تللی نو خلک لږ داسې صحابه کرام خفه وو چې یاره مونږ خو دین قبول کو مونږ اسلام هم قبول کو مونږ وایي چې مونږ ته به د حج عمرې
موقع د نورو په نسبت باندې ښه میلاو شي دا اوس څه پوزیشن دی مونږ بیت المقدس بیت الله شریف کې د مونځ نه هم بچ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې په دې وخت کې چې بیت الله الحرام دې ته مونږ پرېږدي نه نو په دې مسجد قبا کې مونځ کول داسې دي لکه سړی چې عمره وکړي د یوې عمرې په اړه کې ثواب لري نو بیا به صحابه لاړ او په مسجد قبا کې به مونځ وکړو نو زړه له به تسلي میلاو شو چې دا د عمرې ثواب راله الله تعالی د بیت الله د تر رسېدو نه بغیر هم راغلو نو دا درې جماعتونه په حدیث کې ذکر شو یو مسجد حرام یو مسجد نبوي یو مسجد حرام او څلورم ورسره د مسجد قبا فضیلت بیان شو د دې نه علاوه د هر جماعت یو شان ثوابونه دي او بیا چې کوم سړی خواري کوي مسجد حرام مسجد اقصی مسجد قبا هغه خو په هر ځای کې نه دي هغه په یو خاص ځای کې نو که یو سړی په خپل کلي کې ځان له دغه شانې یو ځای جوړ کړي او په هغې کې مونځ کوي مونږ ورته جماعت ورته ووایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب البلاد الی الله مساجدها په مخ د ځمکه چې د الله کوم خوښ ځایونه دي هغه د الله جماعتونه دي د الله لپاره سجدې لګونکو خلکو چې کوم د سجدې ځایونه دي مساجد دا په مخ د ځمکه د الله تعالی خوښ ځایونه دي خوښ وابغض البلاد الی الله اسواقها او چې کوم ځایونه د الله تعالی د غضب او د تباهۍ سره پکې سړی مخامخ کېږي هغه بازارونه دي ځکه بازارونو کې دکانداران دوکې کوي ګاهکیان دوکې کوي دروغ ویلی کېږي نو دا د ټولو نه بیکاره ځایونه دي او جماعتونه چې دي دا د ټولو نه د الله تعالی خوښ ځایونه دي لہذا جماعتونه جوړوي او جماعتونه ډیروي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنة کم سړی چې یو جماعت جوړ کو چې په دې کې خلک مونځ وکړي د ځان له بنیادي طور په جنت کې کور جوړ کو په جنت کې یو کور جوړ کو او بیا دا چې یاره په دې جماعت کې جماعت ته سړی روان شي او د ساری زیاده ماښامې دي تاسو اوس جماعت ته رالی مونځ او بیا ځئ او ډېر خلک داسې دي چې هغې مونځ کوي په کور کې وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې د ساري جماعت ته لاړو یا د ماښامې جماعت ته لاړو یعنې دې جماعت ته روان دی دغه دپاره د من دپاره نو اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راها د ده دپاره الله تعالی د میلمستیا انتظام کوي په جماعت کې هر وخت سړی د الله میلمه وي نو چې جماعت ته روان شي نو دا ته د الله بیټک ته روان شي د الله تعالی د میلمستیا ځای ته روان شو او الله تعالی به خپل میلمه ولې شرموي ولې به د خپل میلمه به دغه واپس کوي نو په دې وجه تم د میلمستیا خیال وساته جماعت ته چې راشي ځان څه تحفه راوړه تحفه څه شی دی یو 2 رکعته مونځ وکړه کښېنه ذکر کوه او په جماعت کې په منډه منډه باندې مه ګرځه ټوپونه مه وهه د جماعت ځمکه چې ده نو په هغې کې د میلمه چې څنګه ستا په بیټک کې میلمه راشي او ټوپونه وایي بالښتونه یو خوا بل خوا ګداري ورې ولاړ ماسپښین به دې ورې یو څو درزه نه وي ورکړي نو دغه شان جماعت چې دی نو دا د الله تعالی د میلمستیا ځای دی نو کلما من غدا الى المسجد او راها اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راها کم سړی چې جماعت ته رواني دا د الله میلمستیا لره رواني سار ټیم یو که ماښام ټیم وي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې په تاسو کې د اجر په لحاظ سره په دې جماعت ته راتلونکو کې هم هغه سړی دی کوم چې د لرې نه راشي نمبر 1 کم چې ډېره سخته تیره کړي نمبر 2 کم چې ډېر وخت په جماعت کې تیر کړي نمبر 3 حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اعظم الناس اجرا فی الصلاه د مانځه په لحاظ سره د اجر چې دی نو د په خلکو کې د هغه چا ډېر دی ابعدهم او فابعدهم ممشا چې لرې دی د جماعت نه او جماعت ته مانځه راځي او د هغه نه چې پسې هغه لرې دی او هغه جماعت ته راځي د هغه نه غوره دی څونه چې جماعت ته نږدې دی بیا د هغې نه لرې دی بیا د هغې نه لرې دی نو چې کوم د یو بل نه لرې دی نو دغه شان په دې طریقې باندې د هغې په ثوابونو کې کټګریانه دي
او الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. وی ګوره بیا مونځ له چې کوم سړی راشي د هغه دوه قسمه دي په جومات ته چې راشي. یو داسې چې هغه راشي او ترک مونځ وکړي څه کوې ولې تاسو مونځ کړی نه دی نو بس بېرته خوشي 15 منټه به په جومات کې تېرېدل داسې لکه دی چېرته چا جیل کړی دی تپوس هم نه کوي بېرته به د له مخې له پرې لارې درشي ولې لکه مونځ یې وکړو او یاره خلک نه ومایه چې راشه ته یې وکړه نو بس دا میلو رواني بېرته جومات نو یو میلو ټایپ مونځ گزار دی او یو هغه مونځ گزار دی چې هغه یو 2 رکعاته مونځ وکړي او بیا ناست د دې دپاره چې ورې بل سړی به راشي او 2-3 به راجمع شي او جمع به نو دی چې د مانځه ته انتظار کوي نو بیا د دې نورو مانځګزارو نه دغه سړی چې هغه مونځ یې کړی دی او ناست دی د بل مونځ انتظار کوي دا بیا د ټولو نه زیات اجر والا دی. اعظم الناس اجرا هغه یو دی والذي ينتظر الصلاة هغه سړی چې هغه د مانځه انتظار کوي حتی یصلیها چې راشته مونځ وکړي مع الامام د امام سره اعظم اجرا دا ډېر لوی اجر والا دی من الذي د هغې سړي نه یصلي چې مونځ وکړي او ثم ینام او بیا الله تخنې پرېوځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.